افسوس دا دی چې ښار کې د دې څوک هم تپوس کولو والا والي وارث د دې څوک والي وارث ما په دې تېرو 10 کالو کې صحیح نه مسلسل زما د میډیا کارکنانو موږ په دې باندې اواز اوچت کړو او د تباهۍ دا داستان د اولې خښتې ماتېدو نه تر دې حالت راتلو پورې او بیا د دې بحالۍ شروع کېدو پورې مونږ اواز اوچت کړی دی او باقاعده مو دې قوم ته یو لمحه پکې مرخولې ده او دې دوران کې ما د دې نوښار په انتظامیه کې د دې نوښار په سیاسي جمهور کې سیاسي پارټو کې سیاستدانانو کې عوامي نمایندګانو کې امپیګانو کې ناظمانو کې ما څوک د دې ملک او د دې قومي وسایلو د دې ما څوک والي وارث او نه کړ یو شهر ناپورسان دی دا د نوښار جي ټي روډ ذاخیلو جي ټي روډ باندې د تاڼې مخې ته دا دي دا وګورئ دا ذاخیلو پر حشر دی دا ګیټونه دي دا دومره لوی ګیټ دا د 10 منټو د 5 منټو کار نه دی دا خو د پوره ورځې کار دی چې دا کټ شوی دی د دې دا جنګلي وړل دا خو د پوډري کار نه دی دا وګورئ دا خو پوډري نشي وړل دا دومره لوی په کیلومیټرو جنګله لکه دا د پوډري کار دی دا پوډري کټ کولی شي دا کباړي کټ کولی شي دا وګورئ دا ته ماته ووایه دا د پوډري کار دی لکه دا سټریټ لایټ د دې نه چې څومره سټریټ لایټ د قسم لګېدلې وي په دې نوښار په دې ذاخیلو پارک کې نو په کنالونو په سوونو کناله پارک دی او دې کې دا د کباړي کار دی دا د پوډري کار دی ته دا وګوره دا خړې اوبه ړانده کبان څه ته وایي دا وایي ګل د کدو ګل دی چې یو ته شو کوم تر لاندې بل دی او دا ستا د قومي اساسو او دا ستا د قومي ملکیت او د قومي املاکو دا کار دی شته د دې تپوس کولو والا د نوښار سیاستدانانو کې یو سیاسي لیډر شته دلته څوک سیاسي لیډر چې د دې قومي املاکو د دې قومي وسایلو د دې تپوس د دې باندې لوټ مار لګولو والا هغوی نه تپوس وکړي د دې تماشه کولو والا افسران او بیوروکراسي او دا چې څومره سرکاري ادارې دي چې د دې د کورسای لاندې دا دومره غټه غلا کېږي او اوس د دې بحالي روانه اوس کله یو طرف ته راکاږي کله بل طرف ته دا کوم ځای کېږي په نیمه صدۍ کې جوړ شوي آبادي شوي او بیا په 10 کالو کې هم ته نشي کولی دا وګورئ جي دا ستا ذاخیلو پارک دی نو ته ماته دا ووایه دا وګوره دا سم لوټ مارې کړی دی که نه نو شته نوښار کې څوک داسې سیاسي پارټي سیاسي لیډر افسران څوک ادارې په دې ملک کې داسې څوک اداره شته څوک شته داسې تحقیقاتو والا چې د دې تحقیق وکړي چې دا چا کړي دي شته څوک داسې چې د دې غله معلوم کړي قوم ته یې وښایي چې یاره دا چا کړي دي شته څوک داسې چې دا دومره د جي ټي روډ په غاړه دا دومره لویه سرکاري وسایلو باندې لوټ مار لګولو والا غلو هغه قوم په مخ کې بې نقابه کړي شته داسې څوک په دې وطن کې په دې جمهور کې په دې سیستم کې مونږ خو په خپل تپوس کوو بار د دې حوالې سره مونږ اواز اوچت کړی دی مونږ د دې پوښتنه هم کوو او مونږ سیاستدانانو ته هم دا فریاد رسولی دی مونږ عدالتونو ته هم دا فریاد رسولی دی مونږ قانوني چې کوم انتظامي ادارې دي هغوی ته هم رسولی دی مونږ خپل تپوس کړی دی او صدای نوشهره زه پوره ټیم ته خراج تحصیل پیش کوم چې خپل کار یې بھرپور طریقې سره کړی دی او زمونږ چې کوم نور متعلقه ادارې دي نو هغوی نه یې کړی دا وګورئ که نه جي دا تاسو ته چې ښکاري دا یو نه دی دا دلته کې جي پته نشي 10-12 ټویلونه دي دې کې باقاعده سویمنګ پولو دې کې پرانی نباتاتي باغو دې کې د اګریکلچر یو سکتر و دې کې ټیکټرې وي دې کې ګاډي و ترانسپورټ الګ شعبه وه دې کې کمپیوټرې وي دې کې جي دې کې دومره لوی اساسي په دې پارک کې پرتې وي چې د دې آبادي دا تاسو ته ښکاري که نه ګیټونه ورونه خښتې جنګلي اوسپنې لکه دې دومره لوی پارک نه کباړ جوړولو والا خلق هغه نن هم ستا په دې جمهور کې ګرځي را ګرځي تا ته وایي
زما دې قوم ته وایي چې زه ستا د املاکو محافظ یم، نن هم دلته تا ته وایي چې زه امین یم، نن هم تا ته دلته وایي چې زه ستا د ترقي تا دې علاقې ته ترقي ورکوم. دا څه دي؟ دا لکه د دې څوک شته تپوس کولو والا؟ نو زمونږ زړه د وینو په اوښکو جاړي او ډېر سخت افسوس او راله راشي او پریشانه شو چې دا خو دی کار و که نه. نو زما سیول سوسایټي او زما هغه نوجوان کوم ځای دی تپوس کولو والا، هغه پارټیان سیاسي جمهور کوم ځای دی، چا به احتجاج شروع کړي احتجاج به کولو، تپوس کولو والا به او په هر فوم به یې تپوس کولو، هغه هم نشته. مونږ خو بس صرف همدغه وایو چې زه به نه لیونی کېږم.